بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون د متقیانو مخکیو صفت دا بیان ش الذين يؤمنون بالغیب دویم صفت ويقيمون الصلاة او دریم نمبر صفت ومما رزقناهم ينفقون دای سلورم صفت تے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او بل صفت دے وبالآخرت هم یوقنون پرون مونږ دا وې چې المتقین نیا مراد متقین بالقوه دي او چې دا کوم صفات ورپسې را روان دي نو هغه کې مراد متقی بالفعل دي نو که آلتا متقی بالقوه مراد شي او دی ورپسې صفاتو کې متقی بالفعل مراد شي نو بیا دا صفات مقیده دي صفات مقیده او کچرتا ترمخ کې شه دا څه دغه شي کولو شي لګنو ځای بل ته وشي کنه دغه نو ذات ها کوشش کو چې قران ته شان راځي نو خبرې کنه مجبوری شي بیا خدان له خبر او کچرتا صفات متقین کې مراد بالفعل متقی مراد نبیا دا صفات کاشفه دی دا الذين يؤمنون بالغیب یو ایمان دغه دی او والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک نو آغا بالغیب آغا مدرک بالعقل نه دی او دار روان اوسنی دا مدرک بالعقل دی نو علامہ مظہری رحمه الله وی چې متقین دا جامع دی بین الایمان بما یدرکه العقل و بین الایمان بما لا یدرکه العقل پا آغا سیزونم ایمان لري چې عقل ادراک کئی او پا آغا سیزونم ایمان لري چې عقل ادراک نکئی والذین یؤمنون بما انزل الیک د دین مراد قرآن دے او دویم نمبر د دین مراد احادیث دی ځکه احادیث دام د الله ر طرف ندی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى خو یو وحی جلی دا او بل وحی خفی دا قرآن الفاظ او معانی دواړه من جانب الله دی او د احادیث و معانی د الله ر طرف ندی نو متقیان آغا کسان دی چې دی ایمان لري بما انزل الیکا پا آغا قرآن یا پا آغا احادیثو چې نازل کړي شوی دی ستا طرف تا وما انزل من قبلک او پا آغا کتابونو چې نازل کړي شوی دی ستا نه وړاندې من التورات والانجیل والزبور والصحف په دې ټول ایمان لري اوس یو قرآن دی یو سابقه کتابونه دي نو ایمان به انسان په دې ټول باندې لري البته عمل دا به صرف د قرآن مطابق کوي او دا هم یو دلیل دی
چې اعمال د ایمان جز نه دی، ځکه ایمان په ټولو کتابونو باندې لازم دی، حالانکه عمل په ټولو لازم نه دی، بلکې بعض اوقاتو کې په نورو کتابونو عمل جایز نه دی. دا هم دلیل دی چې اعمال جدا دي او ایمان جدا دی. او حضرت اشرف علی تھانوی رحمه الله فرمای مسائل السلوک کې چې د دین معلومه شوه چې انسان با عقیدت د ټولو مشایخ سره لري، خو لیکن عمل با د هغه شیخ په اعمالو ښودل شوو اعمالو باندې کوي چې کوم سره د نسبت او تعلق وي. د دینه مراد عام مؤمنان دي چې کوم په دې امت کې دي، ځکه زمونږ ایمان په هغه کتابونو هم دی او زمونږ ایمان په قرآن هم دی، او د دینه مراد هغه اهل کتاب هم دي چې کوم اهل کتاب بیا وروسته مسلمان شوي دي. د هغه اهل کتاب مبارک حضور پاک فرمایي ثلاثه لهم اجران، درې کسان داسې دي چې دوی ته به ډبل اجر ملاویږي. رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلی الله علیه وسلم. یو د اهل کتاب او هغه انسان چې په خپل پیغمبر ایمان راړه، او دویم نمبر زمون په حضور پاک ایمان راړه، نو دته دوا اجر ملاویږي. او دویم نمبر هغه غلام ادى حق الله وحق مواليه، چې د الله حق پوره په پوره ادا کو او د خپل مولا د آقا حق پوره په پوره ادا کو، نو دته الله ډبل اجر ورکړي. او دریم نمبر هغه انسان چې د دې وینځوي چې د دې وینځوي او د آزاد کی تعلیم ولور کی بهترین ادب ورته وخی بهترین، او بعض روایتو کې راځي بیا ور سره نکاح وکي، نو داسې انسانانو ته الله دوا اجر ورکړي. والذین آکسان یؤمنون چې د ایمان لري بما هغه کتاب باندې انزل الیکا چې نازل کړي شوی د ستا طرف ته. د دې نه بعض خلک دا استدلال کوي چې الله بره دی، ځکه انزال د بره نه کته را کوزولو ته وایي، نو د دې نه معلومه شو چې الله بره دی، نو دا استدلال صحیح نه دی. د دې عقیدې تفصیل په خپل ځای کې براشي. اصل کې دا زمونږ عقیده ده الله هر ځای موجود دی. اوس الله هر ځای موجود دی د دې څه مطلب؟ په اعتبار د علم سره، یعنی علم د الله هر ځای دی، نو دا مطلب نه دی چې د الله علم په هر یو ځای کې حلول کړی دی، نه، بلکې د دې مطلب دا دی لا يعزب عن علمه مثقال ذره، چې د الله د علم نه د یوې ذرې برابر هیڅ چیز بهر نه دی. هر یو شی ته د الله علم عام دی، دا مطلب دی. اوس چې الله په اعتبار د علم هر ځای دی، نو چې قرآن نازلېده نو د دې دپاره څه تعبیر خو به کېده، لازما څه تعبیر پکارو، نو دا انزلا د انزال تعبیر الله وکړو، ځکه یو تعبیر خامخا پکارو، نو دا انزال والا تعبیر الله ځکه وکړو چې قرآن اشرف دی. اشرف هغه د اوچت مرتبه والی او قرآن هم د اوچت مرتبه والا دی، نو دا د هغې اوچت مرتبه ته اشاره ده، دا نه چې الله تعالی بره دی. نور خپل ځای کې به انشاءالله تفصیل راشي. والذین کسان یؤمنون چې ایمان لري بما انزل الیکا په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته من القرآن، دا د ما بیان دی ښه، بما په هغه قرآن انزل الیکا چې نازل کړی شوی دی ستا طرف ته، وما انزل من قبلک من التورات والانجیل والزبور، او په هغه کتابونو باندې چې نازل کړي شوی دی من قبل کا ستانه وړاندې پیغمبران، نو دې کې اشاره ده ختم نبوت ته. کچرته د حضور پاک نه رستو
د یو نبی یا د یو کتاب دراتلو امکان وی نو داسې به ویلې وی وما ينزل من بعدک استان بعد بنازلول شي وبالآخرته وبالدار الاخرته دا دار دا مؤنث سماعی دی لکه بل ځای الله فرمای وان الدار الاخرته لهي الحيوان نو التم اخرت د الدار صفت راغله ده نو دې سره د قادیانی لعین خبر رد شو هغه وی چې دا الدار مذکر دی نو کدا ته صفت ولا الاخرت جوړ کې نو دا خو مطابقت را نه لري وې د دې موصوف مقدر د بالنبوت الاخره دا وی وې دې نظم مراد د نبوت مراد دی نو دا خبره غلطه ده الدار دا مؤنث سماعی دی د صفت مؤنث راتلش وبالآخرته او پرستنی قربان دی نو دنیا ته دنیا څه کوي لدنوها ال قربها چې دا قریب ده او آخرت ته آخرت څه کوي لتاخرها چې دا رستو دی دنیا په نسبت رستو دی وبالآخرته او په آخرت باندې هم یوقنون هم د یقین لري نو ایقان دا ویل کیږي اتقان العلم بازاله الشک شک او شبهات زائل کول او علم مضبوطول دیته وی ایقان د دې وجه الله ته موقن نشي ویلې ځکه دا الله علم بازاله الشک نه دی حاصل وایي من ایقان د پاره ازاله الشک ضروری دی او د الله علم بازاله الشک نه دی حاصل نو ځکه الله ته موقن نشي ویلې وبالآخرته او په آخرت باندې هم یوقنون هم د یقین لري اولئک علی هدى من ربهم دا اولئک یو ضمیر وی نو هغه ذات ته اشاره مطلق او یو اسم اشاره ده نو اسم اشاره کې ذات مع الوصف ته اشاره ذات مع الوصف اولئک الموصوفون بما ذکر من الصفات الموصوفون بما ذکر من الصفات چې دا کم صفات بیان شو په هغه صفاتو چې کم خلق متصف دي علی هدى من ربهم فی الدنیا په دنیا کې دای په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د خپل ربنا نو وګوره علا تاسو ویلي دي علا للاستعلاء شرم تعمیل کې چې علا استعلاء د پارا راځي بیا استعلاء یا حقیقتا وی لکه زید على السطح او یا حکما وی لکه علیه دین اوس د استعلاء معنی دا د یو شی د بل شی نه بر کېدل د یو شی او چې کله ته د یو سیس د پاسه نو اغستا کنټرول کی وایي چې کله ته یو سیس د پاسه نو اغستا نو معنا دا چې د دک صفات ولا خلق هدایت کنټرول کړي دي اوس به پوښي او تاسو ته ویلو چې ګوره د انسان اولا د یو سیس سره تعلق پیدا شي چې هغه تعلق کې کله زیادت راشي نو دا محبت تورث او محبت کې چې زیادت راشي نو عشق ته جوړ شي اړ ته خو پوهی او څه او عشق کې چې زیادت راشي نو دا درجه د جنون تورث او جنون کې چې زیادت راشي نو دینه طبيعت ثاني وګرځي نو دا علا هدى من ربهم معنی دا چې د دک صفات ولا انسانان هدایت د داسې خلق او طبيعت ثاني جوړ شوی دی وایي علا هدى او هدى دم نکره دا تنوین پکې د کمال د پاره دی ځکه صفت راغله د من ربهم نکره نه بعد چې جاری مجرور راشي دا موصوف صفت وي ور دي قاعده په څه تاسو لخنده درځي یو وخت دا قاعده تاسو نه یادې نو ذکر تنوین د کمال د پاره دی اولئک هم دغه کسان علی هدى من ربهم کامل هدایت باندې دي د جانب د خپل پروردگار نه د په دنیا کې
واولئک هم دغه کسان هم المفلحون هم دی کامیاب دی په آخرت کې. نو د دنیا حال دا لومبنه جمله ده، دا دویمه د آخرت ته دې باندې پوښي. فلاح څه ته وایي؟ نو اسانه معنی خو مفسرین کې الفائزون بالجنه والناجون من النار، چې دی په جنت ورته ملاو بشي او د آخرت کې به د اور نه نجات عمومي. نو او مدارک والیم دغه معنی کې حاصل دا دی الفوز بالمطلوب والنجات من المحروب، دې ته وایي فلاح. چې کوم شی تا ته مطلوب دی چې هغه درته ملاو شي، او چې د څه نه تېښته کې چې د هغې نه تا ته نجات ملاو شي، نو دې ته وایي فلاح. اوس دا اولئکه دا مبتدا ده، دا معرفه ده. المفلحون دا خبر دی، دا هم معرفه ده. مسکې ضمیر فصل راغلی دی نو دا تاکید در تاکید دی، او چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفه نو دا حصر پیدا کوي. تاسو ویلي دي که حصر څو طریقو سره پیدا کیږي؟ یو ادوات د نفی او الا، او بل انما، او دریم تعریف الحاشیتین، او سلورم ضمیر فصل. نو چې هر کله حصر نو مطلب دا شو چې عمدي اعمال والا خلق دا کامیاب دي. نو د دین یو خو مرجئت استدلال کوي، پوهیږئ دا معتزلت استدلال کوي چې مرتکب د ګناه کبیره دی با مخلد فی النار وي، ځکه د کامیابی وعده صرف د دې خلکو سره شوې ده. نو چې دا اعمال پکې نه وي نو دی کامیاب نه دی، چې کامیاب نه دی نو بس مخلد فی النار دی. استدلال باندې پوه شو. نو تانوی صاحب رحمت الله علیه جواب کړی دی، او مظهری کې امام مظهری هم کړی دی. هغه وایي چې دا حصر د فلاح کامل دی. نو تانوی صاحب وایي دا حصر د فلاح مطلق دی، د مطلق فلاح نه دی. فلاح کامل مراد ده چې کامل کامیاب، چې جنت ته به داخليږي په دخول اولی سره، هغه صرف دا خلق دی دی صفاتو والا. چې دا صفات پکې نه دا کامل کامیاب نه دي. نو د کامل کامیابی د نفي سره د نفس کامیابی نفي ناراضي. واولئک هم دغه کسان هم المفلحون، هم دی کامیاب دي. نو دا هغه لومبنه فرقه وه چې دی ظاهرا هم منونکي دي، باطنا هم منونکي دي. 15 آیتونو کې د دې تذکره وشوه. ان الذين كفروا، اوس دا هغه دویمه فرقه ده چې ظاهرا باطنا نه منونکي دي. او دا آیت دا نازل دی فی مشرکی العرب، نزلت فی مشرکی العرب كأبي جهل وأبي لهب وغيرهم ممن لم يسلم. هغه کافران چې هغه تر مرګ ایمان نه وروړي، د امام مقاتل وی دا آیت د هغه خلکو بارکه نازل لګي. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان کفرو چې کفر کړي. نو دا کفر په ضمه د کاف سره ماخوذ دی د کفر بفتح الکاف نه، الکفر من الکفر، او کفر ویل کېږي ستر پټول. د دې وجه صاحب د مدارک معنی کوي ستر الحق عنادن. د دې وجه زمیدار چې کله تخم پټي خاورو کې نو هغه تم کافر وایي، ځکه دیم پټون کې دی. او د دې وجه کفاره ته کفاره وایي چې دا هغه جرم او ګناه پټي وایي. نو بهر کې لغوي معنی د پټول او اصطلاح کې د کفر په تاریخ کې دو قول دي. امام غزالی رحمه الله وی تکذیب شیء مما جاء به علیه السلام، تکذیب شیء مما جاء به علیه السلام، یعنی کم خبره او کم افعال چې حضور پاک د الله تر طرف نه مونږ ته راوړي دي، نو په هغه کې د یوې تکذیب کول دا کفر دی. تاسو پوه شئ. نو اوس وګوره د ایمان تعریف او تصدیق النبی او د کفر تعریف سے تکذیب النبی
خیال لري نو دا تعریف کول نه دی ځکه که یو انسان نه تصدیق کوي او نه تکذیب کوي نو هغه به ایمان کې داخله او کفر کې دا خو منزله بین المنزلتین شو اته خارج واسطه لازم شو په دې پوه دویم نمبر تعریف دا د امام رازی رحمه الله دی هغه وی عدم تصدیق النبی فيما علم مجيئه به بالضروره عدم تصدیق النبی فيما علم مجيئه به بالضروره یعنی نکول د تصدیق نکول په هغه شیونو کې چې کم حضور پاک مونږ ته راوړي د الله د طرف نه نو دا خپل تعریف دی ځکه چې واسطه نه لازمیږي چې کم سړی نه تصدیق کوي نه تکذیب کوي نو کافر شګه عدم تصدیق النبی او چې تکذیب کوي نو عدم تصدیق النبی شه نو واسطه نه لازمي په دې په دې فرق پوه بیا کفر د دې مختلف اقسام دي یو ته وی کفر انکاری کفر چې د لسانن کفر کوي او قلبن هم کفر کوي لکه د عام قریش کفر دا کفر انکاری دی او شوی بی دویم نمبر کفر جحودی چې د زړه نه مني خو جبه باندې اقرار نه کوي جبه باندې لکه یهود وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم او دریم نمبر کفر عنادی چې د زړه نه مني لسانن مني خو التزام د شریعت نه کوي التزام د شریعت لکه کفر د ابو طالب اوس دغه زړه نه منه چې دا پیغمبر چې سوی دا ټیک دی په جبه به مې چې ما ته پته ده چې دا ته سوای نو دا صحیح دی ځکه د اشعار په دې باندې دلیل دی ودعوتني وزعمت انك صادق وصدقت وكنت قبل امينا والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا فاصدع بأمرك لا تصبك عزازة ابشر بذاك وقر منك عيونا وي اي زمار ورا دعوتني وزعمت انك صادق تمال دعوت راکا زد خپل دین طرف ترو بللم زما دا یقین دې چې ته رښتیا وایې ګور کار عزت یقین کوم چې ته رښتیا وایې وصدقتني وكنت قبل امينا او صرف دانه چې ته صادق بلکې ته مخکې امین هم وې دی وتا د صادق او امین دواړه وې او والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا واذا ما دې په الله قسم وي تر سوچ ز ژوندې نو دا ټول عرب ته نږدې کېدم نشي تر دې چې ما خاورو کې دفن کې نبیا کرا نږدې کېږي نو را نږدې شي ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وإذا مات يقيني پتا دا چستا دین دنیا کې د ټول دینونو نه بهترین دین دی خدا ولې نه منم لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا کما سره یره نوې د ملامتیا چې خلک براته بدر دوی ملامت کوي به چې ابو طالب اور نه ویریدم او د خپل ورواره دین قبول کا نو تا پسې دوی مسلمان ابو بکر نو زبو او بیا وی فصدع بامرك لا تصبك عزازه ابشر بذاك وقر منك عيونا واذا كما خبره چې کینو بلا روک ټوکې کوا بغیر د یارنا او صدع اصل کې وی شلول په دې د خلکو زړونو خوشلوا دا خبره دی کوا او په دې باندې خلکو ته خوشاله خبرې کوو سترګې په یې خوځما دومره ورته پته و چې دې سوي دا ټیک دی خو هدایت د الله لاس کې چې کله وفات کېده وای اخترت النار على العار على دين عبد المطلب واشياخي
وی اور می غوره که په عار باندې د عبدالمطلب او د خپلو مشرانو دین باندې روانم دنیا نه. دا کفر عنادیو. څلورم کفر نفاق چې د زړه نه اقرار کوي د زړه نه مني او په ژبه باندې اقرار کوي لکه عام منافقین، دې ته وایي کفر نفاق. پنځم کفر استکبار چې د زړه نه مني چې دا سوی ټیک دي خو د تکبر د وجې نه مني لکه ابلیس. او شپږم د کفر الحاد چې د احکامو د شریعت من مانی تعویلات کوي د خپل خوښې مطابق، نو دې ته وایي ملحد. الحاد مو پیژن چې د خپل خوښې مطابق د احکامو د شریعت تشریح کوي، نو داسې انسان ته وایي ملحد او د کفر ته وایي الحاد. او اوم نمبر د زندقه. کفر زندقه دې ته وایي چې خپل کفر ته اسلام وایي لکه قادیانان، دا زندقان دي. ان الذين يقيننا وكسان كفروا چې کفر کړه ستر الحق عنادا، حق پټ کړه بطور عناد. سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. نو دا ان الذين كفروا دا د ان د پاره اسم دی او دا سواء عليهم په معنا د مستوین علیهم سره دی، دا خبر مقدم دی. او انذرتهم ام لم تنذرهم دا حمزه د استفهام د پاره نه ده، دا تسویه د پاره ده، سره پاره تسویه د پاره ده. ځکه کوم ځای کې چې حمزه داخله شي په ام باندې، یعنی د دې نه وروسته ام راشي یا بل راشي، نو الته کې حمزه د تسویه د پاره مستوین علیهم انذارک وعدم انذارک، دا ستر نو دا مبتدا مؤخر ده. دا ټول جمله د ان د پاره خبر دی. او سو کوئی نه د ان د پاره خبر لا یؤمنون دی، دا ان سواء علیهم دا جمله معترضه ده، مسکر غلی ده. انذرتهم یقینا انذرتهم سواء علیهم برابر ده په دوی باندې. انذرتهم کته يروي دوی ام لم تنذرهم او کنه يروي، نو دا موږ سي اغه لازمی معنا کو. انذار یو د تخویف، داغه معنا د ډرانا، د انذار معنا د ترغیب ورکول بلطفن، په نرمای سره مهربانه سره داغه په ضمن کې ترغیب ورکول. او دې باندې پوښ ترغیب ورکول په لطف او مهربانه سره، بیا داغه په ضمن کې ترغیب ورکول دي ته وایي انذار. د دې وجه قران کې د حضور پاک صفت نذیر راغله، مخوف نه دی راغله. او دې باندې پوښ ندار دې خپل معنا ده. انذرتهم بیا موږ تنبیه ورکول معنی کول شو وارننګ. کته يروي دوی املم تنذرهم او کني يروي لا يؤمنون دي ایمان نراړي. نو دلته خو یو اعتراض دا واردېږي چې الله تعالی فرمایي چې کافران ایمان نراړي، حالانکه د دې آیت د نزول نه بعد بلا ډېرو کافرانو ایمان راوړل. دا خو نازل دی په اول کال د هجرت او داغې نه وروسته فتح مکه کې حجۃ الوداع کې د صلح د حدیبیې نه بعد بلا ډېر کافران مسلمانان شوي دي. سوال باندې پوښ نو داغې جوابدار چې څنګه د الف لام څلور قسمه دی، جنسي، استغراقي، عاد خارجي، عاد ذهني. نو دغه رنګ دا الذي اسم موصول دیم د څلورو معناګانو د پاره راځي. نو دلته معهود کافران مراد دي لکه ابو جهل، ابو لهب چې د کوم مبارک الله تعالی ته علم چې د ایمان نه راړي ختم دي، د دې نه مراد هغه کافران دي. دویم نمبر چې ارکل دی د انذار او عدم انذار برابر، نو معنا دارا چې د دې هیڅ فائدہ نشته او چې د کم کار فائدہ ني هغه عبس وي، نو بیا پیغمبر په دې انذار او تبلیغ مکلف ولش. سوال باندې پوښ چې دوی ته انذار او عدم انذار برابر، نو معنا دار د دې هیڅ فائدہ نشته، د چې فائدې نه دا عبس وي او پیغمبر خو په عبس کار مکلف نه وي. نو داغي جوابدار چې دا عبس به الو چې نه مبلغ ته فائدہ نه مبلغ ته فائدہ وي. وایي نو دلته مبلغ الیه ته فائدہ نشته، خو مبلغ تشتا د ذمہ داری خو پوره کیږي. احمد تو عاشقی به مشیخت تو راچکار،
دیوانه باش سلسله شد نشد ستا ذمہ داری خو به فارغ شي او که څوک ایمان راړي او که نه راړي. درېم اعتراض دا دی چې هر کله الله تعالی وي دی ایمان نه راړي، دا خبر دی د الله تعالی د خبر خلاف کېدل ممکن نه دي. الله د خبر خلاف ممکن نه دي. او دې باندې پوه نو چې هر کله الله وی لا یؤمنون نو د دې خلاف ته یؤمنون، نو اوس د دې ایمان راړل محال شو، د ایمان راړل محال شو. نو چې هر کله ایمان محال شو نو په محال خو څوک مکلف ني، نو دا کافران ولې مکلف دي؟ آخرت کې عذاب ولې ملاويږي؟ اصل باندې پوښ نو داغي جواب دارې چې دا ابتداءً لا یؤمنون نو، بلکې الله تعالی دې له استعداد ورکو، صلاحیت پکې پیدا کو د حق د قبلولو، خو چې هر کله دې هغه صلاحیت ضایع کو او ایمان را نړو نو الله تعالی رستو فرمایي لا یؤمنون، یعنی دا قول د الله د لا یؤمنون دا د دې د عمل د وجې دی، نه دا چې د دې ایمان نه راړل د لا یؤمنون د وجې شي. او دې باندې پوښ ان الذين كفروا یقینا آکسان کفروا چې کفر کړي دي سواء علیهم برابر د دوی باندې انذرتهم کته يروي دوی ام لم تنذرهم او کنه يروي دوی لا يؤمنون دی ایمان نراړي. ختم الله دا په منزله دلیل دی د ما قبل د پارا اذ طبع الله زکا الله تعالی مهر لګول دی على قلوبهم پزړونو د دوی باندې وعلى سمعهم پغوګونو د دوی باندې نو مهر لګول دی. دا ختمه ختم په لغت کې وای آخر ته رسول، مونږ پښتو کې مو وای قران ختم ک، کتاب ختم ک، پلان کې کار ختم ک، آخر ته رسول. خو بیا دا مجازن د دینه مراد مهر وی وایږي، ځکه چې کم یو کار یا کم لیکل تو آخر ته ورسه نو هغه سره مهر لازم وي. خو دلته کې د ختمه معنا دلته کې مراد امام مزاری وای رحمه الله چې الله تعالی د ټولو اشیاء خالق دی، د اعراض د جواهر الله تعالی اسباب عادیه پیدا کړی دي چې عادتن د هغه اسباب د استعمال نه بعد الله تعالی مسببات پیدا کوي. او توجه کوئی مت چې د اسباب د استعمال نه بعد عادتن الله تعالی مسببات پیدا کوي. نو کله چې انسان اسباب حسیه استعمالي نو عادتن الله تعالی علم بالمخصوصات پیدا کوي وایي. او چې کله انسان اسباب د ذهن او د عقل استعمالي او په ترتیب د مقدماتو کې سوچ کوي نو الله تعالی علم بالنتیجه پیدا کوي، علم بالنتیجه پیدا کی. دا خلق دی دا مکه کسبو چې انسان استعمال د اسباب حسیو کی نو الله تعالی خلق کی د علم بالمخصوصات. او که انسان استعمال کی د عقل او د فکر فی ترتیب المقدمات نو الله تعالی پیدا کی علم بالنتیجه. دې باندې پوهیږي دې مضبوط کړو. نو چې کله علم بالنتیجه حاصل نو دک علم کله کله الله تعالی پیدا کی خدا علم فضل کې اثر اونکی فضل کې او انسان داغه نه اثر وانقلی نو د هدایت پلا روان نشي. نو دک د علم نه اثر نه اغستل او د هدایت پلار باندې نتلل د دین الله تعالی تعبیر کې ختم سره کله طبع سره کله شقاوت سره کله اغفال سره. او دی باندې اوس پوښتنه دې خبر دغه نه الله تعالی تعبیرو کې ختم سره. نو اوس د دې تفصیل مطابق اعتراضی ختم شو چې الله تعالی د دې پزړونو باندې مهر ولګو نو دا عاجز شو د حق د قبول نه بیا ته عذاب ملاویږي. نو جواب دې باندې پوښ دار د خپل انوس رحمت الله علیه د دې یو مثال ویل دی. وای د دې مثال داسې دی چې یو فقیر ملنګ وي، یو بادشاہ داګه د پاره تنخواه مقرر کړه چې تا ته به د میاشتې دومره پیسې ملاویږي. دې چې تنخواه والی نو دریاب ته وغورځي نو سو پیری بادشاہ منع کی دے تنبیه ولا ورکی
چې آینده داسې مه کوه، خو دې عمل نه پرېږدي، بیا ورته وایي چې مه کوه ګینې تنخواه به در باندې بنده کړه، دی بیا هم نه منع کېږي، نو دې تنخواه بنده کړي پې. د تنخواه د بندولو نه بعد دا فقیر ملنګ بادشاه ته نه سفارش کوي او نه ورته عذر پیش کوي. اوس دغه ځای کې څوک به ملامته کېږي؟ فقیر که بادشاه؟ ټول به دغه فقیر یادوي چې کوتاهي د ده وه، د ده د وجې نه دا تنخواه بنده شوه، نه دا چې بادشاه کریم پې تنخواه بنده کړې ده. اوس دغه ځای مختلف تعبیرات کېږي، کله وایي د فقیر تنخواه بنده شوه، کله وایي بادشاه پې تنخواه بنده کړه، کله وایي د خپل ځان د وجې تنخواه بنده کړه، تعبیرات مختلف. نو د دې وجې نه قرآن کې د دې تعبیرات مختلف چې د په خپله اثر قبول نه کړ، کم علم او کم استعداد او صلاحیت چې الله تعالی دله ورکړی او صرف صلاحیت نه د انبیاو د وجې نه د کتابونو د وجې د حق لار درته بیان کړی خو دی بیا هم په هغې لړنه، نو الله تعالی ته هغه صلاحیت واغست، هغه صلاحیت دی نه واغسته. نو کله ته تعبیر وشي چې الله ته صلاحیت واغسته او مهر پې ولګو، او کله کله دی په خپله ځان ته وایي څنګه دی قرآن کې الله دی وقالو قلوبنا غلف یا فی اکنة مما تدعونا الیه وفي آذاننا وقر، دی په خپله. او کله اسباب ته نسبت کله بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، تعبیرات مختلف تر دې پورې پوه شو. نو د دینه د امام مظهری د قول مطابق چې د دینه مراد سلب د استعداد شو، سلب د او دویم قول امام مظهری وی چې د ختم نه مراد هغه تورواله دی چې دا په زړه کې پیدا کیږي د ارتکاب د ګناهونو د وجې نه، ارتکاب د گناہوں دو وجنا. او حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائے المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، چکل مومن گناہو کی نو د پزله کې یو تورا نخه او ټاکه ولګي، فاذا تاب نزع الله ذلك او كما قال عليه السلام، چکل دې توبه بس نو الله تعالی دغه توروال روان کی وسقل قلبه او زړه ورله صفا کی. فان ازداد او کده نور ګناونه وکینو ازدادت نو دا نقطه سیوا کیږي حتی چې ټول زړه تور شي، حتی چې ټول زړه تور شي. نو دا ختم نه مراد دا دی، بیا دا غینه تعبیر کیږي قران کې ختم سره چې دا زړه تک تور، او په بل روایت کې دا غینه تعبیر شوی دی بفساد القلب، الا وان فی الجسد لمزغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. دا هغه فساد القلب دی چې د انسان د ګناه د وجنه هغه ټاکه تورواله ډیریږي حتی چې د ټول ځله احاطه وکي. نو د هغه نه الله تعبیرو کو ختم الله علی قلوبهم. اوس به پوښوي ختم الله علی قلوبهم، نو یو تعبیر الله تعالی چې اس شی تر دې نسبت نشوي، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها. اوس دلته نسبت د دې در ختم معنا ده، نو نسبت نه دی ته شوی دی، نه اعمال ته شوی دی، نه الله ته شوی دی. دی باندې پوښ او کله کله د دې نسبت الله ته وشي، لکه ختم الاعمال طرف ته وشي، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نو دا اعمال ته وشي. او کله کله مشرکانو ته په خپل نسبت شي، قالوا في قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، نو دا دې ته نسبت شي. او کله کله الله ته نسبت شي، لکه دلته ختم الله على قلوبهم. نو چې دا کوم آیتونو کې هیڅ شی طرف ته نسبت نه رسوي، نو آلته مقصود د ختم معنا بیانول دي، چې د ختم دا معنا نه ده چې دې پزله باندې ټاپه لګېدلې ده، بلکې د ختم معنا سلب الاستعداد دی، سلب الاستعداد دی. نو د زړه کار هغه فقاهت او سمج او پوه حاصلول دي، نو د هغه لهم قلوب لا يفقهون بها، او د غوږ کار اوریدل دي، ولهم آذان لا يسمعون بها، او د سترګې کار لیدل دي، ولهم اعین لا يبصرون بها. نو البته مقصد د دې ختم معنا بیانول شو، دې باندې پوښ. او چې کوم ځای کې نسبت اعمال ته شوی دی، نو آلته د ختم د سبب
بیان مقصد دی چې د دې ختم سبب د دې اعمال دي، د دې ختم سبب اعمال دي. او چې کوم ځای کې نسبت کفار ته شوی دی نو هغه نسبت ته کسبن دغه کاسب دی او کوم ځای چې نسبت شوی دی الله ته نو هغه د خلقن. نو اعمال ته نسبت دی تسبیبن او مشرکانو ته نسبت دی کسبن، الله ته نسبت ته خلقن. اوس به پوښ ختم الله مهر لګول دی الله تعالی علی قلوبهم پسړونو د دوی باندې. نو قلب نو داغو العجو المخصوص مخصوص اندام ته وي. کله کله اطلاق کیږي معرفت باندې، کله کله اطلاق کیږي معرفت باندې، لکه قران کې الله وي ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. دلته د قلب نو مراد معرفت او علم دی. ختم الله مهر لګول دی الله تعالی علی قلوبهم پسړونو د دوی باندې. نو فلا يعقلون الخير، نو دوی په خیر پوهیږي نه. وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې فلا ينتفعون بما يسمعون، فلا ينتفعون بما يسمعون، نو چې دا څه اوري نو د دې نه فائدې نشي حاصلولې. وعلى ابصارهم او پسترګو د دوی باندې غشاوتن غطاء پرده ده. نو اوس ګوره یو د غوږ یو د زړه د دې دواړو مدرکات دا د ټولو جوانب لري، د ټولو د رشاته نم ادراک کوي، د خي او ګس طرف نم کوي، د مخ نم کوي، زړه او غوږ دواړه اوري کنه اوري. نو د ادراک د ټولو جهاتونه کوي. نو د دې ټولو جهاتونه هغه ادراک د هغه نه مانع ختم دی. نو ځکه الله دې دواړو سره ختم وي چې مور په لګي نو د یو طرف نه د ادراک نشي کوله. او د سترګو ادراک صرف مقابل کې دی، شاته دی نشي راغست نخي او ګس طرف ته، او د هغه سره مانع هغه پرده وا. نو ځکه التقی شاوتون ذکر وایږي په او قلوبم جمع ده، ابصارم جمع ده، سمع مفرد ده. نو یا خو ځکه چې مضاف مقدر ده على مواضع سمعهم، او یا سمع مصدر ده والمصدر لا يثنى ولا يجمع الا ان يقصد الانواع. ها کوم ځای چې د مصدر نه مختلف انواع مراد وي نو آلته بیا جمع راځي، لکه کتاب البیوع کال دی او یا کتاب الاجارات. دریم نمبر جواب دار چې یو د مدرکات د غوږ، یو د مدرکات د سترګې او د عقل د زړه. نو د سترګې او د زړه مدرکات مختلف دي. سترګو سره الوان، اجساد، جواهر، اعراض دا ټول ور سره معلومیږي. فزله سره د ټولو ادراک کیږي. هر چې د مدرک د غوږ نو دا یو د اصوات تا دې باندې پوښي نو د مدرک یو دی، نو ځکه دا مفرد را او د قلوب او د ابصار مدرکات دي ډیر، نو ځکه هغه جمع راړل. ختم الله مهر لګول دی الله تعالی علی قلوبهم پسړونو د دوی باندې، وعلى سمعهم پغوګونو د دوی باندې، وعلى ابصارهم پسترګو د دوی باندې غشاوتن پردی دي. نو تانوی شه رحمت الله علیه وای چې دا ختمه باره کې کم تفصیل دی، نو دا خدا هغه چا د پاره دی چې هغه په شک کې د دې باره کې هر شي خالی ذهن دی، نو بس داغه د پاره دا کافی دی چې الله مالک دی او مالک ته اختیار دی خپل مملوک کې چې څنګه تصرف کوي نو کوله بس. لکه یو بادشاہ دی نو هغه داغه په جاگیر کې یو ځای دی یا عام کسته مالک دی او هغه پکې محل جوړ کړ، نو د ځمکې صحیح سا هغه د ځان د پاره اوټا کړ، نو هغه په خپل آلات سره مزین کړ. یو د باتروم د پاره ځای اوټا کړ، نو الته ګندګي دا دلته محلات دي. اوس د باتروم هغه قطعه هغه دا اعتراض نشي کوله چې دا ما سګونه کړي وا چې زه دې ګن ته اوس پارل مو دا بل دې محل ته اوس پارل نه، بلکې ټول مو دې چې مالک دی هغه ته اختیار دی چې سکینو اب کوي تا دې باندې پوښ. نو دغه او د دین د بنده عجز من لازمي، دین د بنده عجز من لازميږي چې الله مهر والده نو بس بنده عاجز دی دې بس کوي نه چې کله د انسان اراده د الله د ارادي تابع ده، د الله د ارادي تابع ده. نو الله اراده وکړه چې دا بنده دی اراده وکي دې باندې پويږي. نو ورپسې بنده اراده وکړه چې کله بنده اراده وکي نو د دین بعد الله تعالی خلق د هغه قبیح وکي، خلق د
قبیح مسئله قبیح کړه نو داغې نه وروسته بنده فعل د قبیح وکړي دا دې باندې پوه شو نو اوس وګوره چې دلته چونکې با اراده بنده په خپله وکړه د دې مثال تانی صاحب دا مثال نه به پوه شي چې یو ګټ وي یا یو شی وي او وزندار وي او مالک یې وایي چې د دې د اوچتولو اجازت نشته او که چا اوچت که نه هغه به دومره جرمانه ورکوي خو زمونږ قانون دا دی چې څوک هم اوچتول غواړي نو مونږ یې ورسره اوچتو خو دومره جرمانه به ورکوي دا دې باندې پوهېږي نو د هغې نه بعد زید راغی او دی هغه اوچتول غواړي نو مالک هم ورسره اوچت کو او بیا ورته شاو دومره جرمانه راکوه اوس دې وخت کې دا مالک څوک هم نه ملامته کوي دغه کس به ملامته کوي چې د بادشاه قانون نه ته خبر وي نو ولې دې اوچتو دې باندې پوه شئ دک مثال دی د دې چې کله انسان اراده وکړي د ګناه نو الله تعالی خلق د ګناه وکړي خلق د قبیح وکړي نو دی ورپسې کسب د قبیح وکړي کسب د ځکه د الله قانون دی اوس که د انسان د ارادې نه بعد خلق د قبیح نه کیږي نو دی خو مجبور دی چې دی به په نیکۍ ځي نو دا دارالامتحان څنګه شي او دې باندې پوهېږئ حالانکه دنیا دا دارالامتحان دی دې کې د دواړو اختیار دی انسان ته کده ګناه کوي کده نیکی کوي نو که ته وایې چې د اراده د بدۍ وکړي نو الله دې په زور دې منع کړي نیکۍ طرف ته دې راواړئ نو دا خو جبر شي دا خو امتحان نشي او مقصد د انسان ازمایش او امتحان دی نو ځکه الله د دې اراده کې رکاوټ نه جوړېږي د الله د اراده معنی هم دا ده چې الله د انسان په اراده کې رکاوټ نه جوړېږي دا معنی ده د اراده رضا جدا شی دی رضا جدا شی دی الله لکه څنګه چې دلته دغه بادشاه د دې وزن پوچتولو رضا نو خو اراده وا ځکه رکاوټ پکې جوړ نه کړ دې باندې پوه شوئ نو که الله د انسان اراده کې رکاوټ جوړ شي نو دا خو بیا ابتلا ختمه شوه بیا خو د امتحان او ازمایش شونه د دې وجې الله اراده کې رکاوټ نه جوړېږي اگر چې په دغه قبیح رضا نه دی تاسو به نو دا کفر د کافر مراد د الله دی خو مرضي د الله نه دی یا ګناهونه د انسانانو مراد د الله دی خو مرضي د الله په دې خبره پوهېږئ دا ګوره باریک مسله ده دې په اعتراض هم واردي نو د دې وجې الله تعالی دې پسې خلق د قبیح وکړي اوس که ته وایې چې خلق چې د قبیح فعل قبیح دی نو خلق دې هم قبیح شي موږ نه خلق د قبیح قبیح نه دی فعل د قبیح او کسب د قبیح دا قبیح دی ولې نو که د دې په تفصیل ته نه پوهېږي انوي صاحب وایي نو اجمالي دلیل هم کافي دی چې خالق هغه حکیم دی او حکیم چې کوم کار کوي هغه به حکمت نه ډک وي نو په خلق د قبیح کې بلا حکمتونه دي خو که تا ته نه دي معلوم نو عدم علم بالعدم لره مستلزم نه دی تا ته نه دي معلوم عدم علم سره خو علم بالعدم نه راځي نه موجودوالی خو سره نه راځي او دې باندې پوهېږئ او کسب د قبیح دا خو دی قبیح ځکه دا متضمن د ډېرو مضرتونو لره نو ځکه دواړو کې فرق راغی او زما خبره باندې پوه ختم الله مهر لګولې دی الله تعالی علی قلوبهم پزړونو د دوی باندې وعلى سمعهم په غوږونو د دوی باندې وعلى ابصارهم پسترګو د دوی باندې غشاوتن پردې دي ولهم عذاب عظیم او دې د پاره عذاب لوی دی عذاب ندار عذوبت نه او عذوبت خوګوالی ته وي د باب تفعیل یو خاصیت داره سلب ماخذ سلب نو چې کله دغه باب کاروما عذوبه یعذبو عذوبتن منتقل شباب تفعیل ته سلب ماخذ وکړو نو عذاب کې سلب د خوګوالی دی هلته خوګوالی نه سلب د خوګوالی نو عذاب دا اسم مصدر د باب تفعیل نه عذب يعذب وعذابا او اسم مصدر او مصدر کې څه فرق دی شاباش مصدر نه اشتقاق کیږي خو اسم مصدر نه دا یو فرق دویم په مصدر کې د فعل ټول حروف وي یا حقیقتا لکه ضربن کې ضرب ټول دي او یا تقدیرا لکه اقامتن کې واو د خو تقدیرا ده او یا تعویضا ضاد سره لکه عدتن د واو په عوض کې تا راغلی ده او اسم مصدر کې
دا ټول نه موجود نو دا اسم مصدر دی د باب تفعیل نه نو دې ته کله عذاب وای ځکه هغه کې سلب د خوګواله کله ورته عقاب وای ځکه دا عقیب الجرم وی عقیب او کله ورته نکال وای ځکه دا عبرت وګرځي د نورو د پاره ولهم او د کافرانو د پاره عذاب عظیم عذاب لوی دی ومن الناس من يقول آمنا بالله د دې ځاینا درېمه فرقه بیان شروع کیږي چې هغه قلبا نوی منون کی او لسانا منون کی وی چې هغه ته وي منافقین ومن الناس الناس د امام مظهری وی دا جمع د اوناسن دا اصل کې د اوناسن اصل کې نو دا حمزه حذف شو د دې په عوض کې الف لام راغی او دا الف لام لازم دی دا الف لام سره عوضی لازم دی پوښ دی باندې او دا جمع د انسان دا جمع د انسان خو بعضی وی چې نه په د جمع په اوزانو کې فعالن وزن نشته نو دا اسم جمع ده دا اسم او اسم جمع او جمع کې خو فرق یاد دی کنه جمع اوزان مقرر دي د اسم جمع اوزان او د جمع چې تصغیر روباسي نو مفرد تبزي او د اسم جمع چې اوزان تصغیر روباس هم دغه لفظ نه راولا مفرد من لفظه لري او اسم جمع مفرد من لفظه ومن الناس او بعض د انسانانو نامنا غسوق دی یقولو لسانن چې وای دی په جبه باندې آمنا بالله مون ایمان وروړي الله تعالی باندې ول وبالیوم الاخر او پورز اخرنه باندې نورز اخرنه ورته اول وی لانه اخر من ایام الدنيا دا اخرنه رز دا د دنیا نو ذکر ورته بالیوم الاخر وی اوس ګوره دلته دو ذکر کړل حالانکه ایمان خو په ډیرو شیونو پکار دی صرف دونه نو تاسو قاعده ویلې د محصور حکم دا ټول خان دی ها سوي ها نو مشهور قاعده به دی نه محصور بین الخاسرین ولرا حکم د خاسرین وي ځکه د ایمان ابتدا کیږي د دل لانا او انتهای کیږي بالیوم الاخر نو دا خاسرین دي د دې مسکه نور محصور دي هغه د دې دوړو حکم دي او یا تاسو ته بل وجه ویلې وا چې د انسان ژوند جوړیږي په دوه خبرو باندې چې یو د سره د الله تصور وي او دویم د آخرت چې دا دوه خبرې د ذهن کې چې الله ما سره دی الله ما ویني او زما اوري او د دې تصور وي چې دا سکوم نه یو ورځ را روانه ده د دې به ما سره حساب کیږي که د دنه ناروا شونه بیا وای چره مم ناروا ونشي خدا انسان نه ناروا وشي دي ځکه چې د ذهن نه د الله تصور کمزوري شي او یا د آخرت تصور کمزوري نه د ګناه کې اخته شي نو ځکه عموما دا دو ذکر کیږي ومن الناس او بعض د انسانانو نه منا غسوق دی یقولو چې وای دی آمنا بالله مونږ ایمان وروړل دی الله تعالی باندې وبالیوم الاخر پورز رستنه باندې وما هم بمؤمنین حقیقتا او ندی دی ایمان راړونکي حقیقتا نو دا جمله اسمیه ده دا سنوي وما امنو څنګه اغي قول کې ماضی راړه نو جواب کې ماضی ذکر نشوا ځکه چې په نفي اوسي په طریقه د دوام او د استمرار په ماضی کې خو صرف تیر شوی زمانه کې بنفي اوس حالانکه د ایمان راړونکي دینه یخادعون الله والذین آمنوا دوکور کوي دی الله تعالی تا نو خداع اراده المکروه وهو لا يعلم اراده المکروه وهو لا يعلم چې چا سره د بدای اراده کول په داسې حال کې چې هغه ته علم نه نو دې ته وي خداع دې ته وي او خداع په اصل کې وي پټول ہوتا د دې وجه نه مخدع د خزانه ته وي وایي او نو دوکه دغه ته وي اوس دی الله ته دوکه ورکړي ورپسې او دا مفاعله ده باب مفاعله دې کې مشارکت وي د طرفینو نه نو ماندار چې دی الله له دوکه ورکړي الله دی له ورکړي او دی باندې پوه اوس الله دی الله له دوکه ورکړي نو دوکه خو هغه چاله ورکړي دی چې چاته علم نه حالانکه د الله علم
هغه خو حقيقي علم دی نو الله ته څنګه دوکه ورکي او دی الله دی له دوکه ورکي نو دوکه خو هغه انسان ورکي چې عاجز وي پخکاره یو کار کولی شي دوکې سره وکي الله خو عاجز نه دی نو څنګه دی له دوکه ورکي دې باندې پوښ نو د دوه خبرو جوابدار چې دی الله له دوکه ورکي نو بعض علما ویل د مضاف مقدر دی یخادعون رسول الله یخادعون او دویم جوابدار چې دا فی زعمهم د دې ګماندار چې مونږ الله له دوکه ورکو حالانکه دا سیدنه وایي او دریم جوابدار چې دا والذین آمنو دا عطف تفسیری دی نو الله له دوکه ورکي معنا دار مؤمنانو له دوکه ورکي او مؤمنانو له دوکه دا سید لکه الله له دوکه ورکول نو ځکه الله نسبت ځان تو کو الله نسبت قانون سے مسائل السلوک کی وای چې د دین معلومه شو چې د الله اولیاء له اذیت نه ورکه د الله اولیاء له اذیت ورکول دا داسې دی لکه الله له ورکول من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب دا دې باندې پوښ نو دا او کله کله الله د بنده د فعل نسبت ځان تکي لکه مسلم شریف کی روایت پیغمبر علیہ السلام فرمای د قیامت پر ورځ به الله تعالی یو بنده نه تپوس کوي ورته وای اے بندا استطعمتک فلم تطعمني ما تا نه د ډوډۍ او د خوراک طلب کړو نو تا ګوره په ما خوراک نه وکړې نو هغه به وایي چې یا رب ته خو رب العالمین نو ته څنګه ډوډۍ غواړې ته خو ردی نه بې پروا ورته زما یو بندو فقیر ستا په ګاونډ کې هغه وګیو که هغه له دې روټۍ ورکړې وې وجدتني عنده نو زه به دې هلته مونته وې دغه رنګې د اسکاک باره کې به تپوس وکړي بیماری باره کې به تپوس وکړي د جامو باره کې به وکړي دلته الله د بنده دغه فعل ځان ته منسوب کړو نو کله کله د بنده فعل ځان ته الله منسوبوي نو د دې وجې نه دلته کې هم اصل مراد والذین آمنو دی خو دی له دوکه داسې دی لکه الله له ځکه نسبت الله ته وشي پوه شئ او یا څلورم جواب دا دی چې د دوی د عمل چې حقیقت کې نه دي مؤمنان او په ښکاره وایي موږ مؤمنان یو نو دا د دوکه دا عمل د دوکې دی اگر چې الله له څوک دوکه نشي ورکولی او دوی له الله دوکه ورکوي نه یې خو معنا دا ده چې دوی له الله له دوکې بدله ورکوي او بدلې د دوکې ته دوکه وي مشاکلتن بدلې د دوکې ته مشاکلتن مشاکله خو پیژنې کنه ذکر الشیء بلفظ غیره لوقوعه فی صحبته لوقوعه فی صحبته چې تکله یو شی د بل په نوم ذکر کې ځکه دا دغه صحبت کې واقع دی نو دې ته وایي مشاکله نو یا حقیقتا دا هغه بل شی صحبت کې واقع وي او یا محو حکما وینو لکه تاسو ویلي قالو قلتو څنګه دی نو قالو اقترح نجد لك شعر ده مختصر المعنى کې اقترح شيئا نجد لك طبخه فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا لازم ویلې څه شي خيتو برول نه خيتو نو اوس دی ورته چې اقترح شيئا نجد لك طبخه وای دی یو شی طلب وکړه مونږ به د خپل طریقې سره پوښ کو نه دی ورته اطبخوا لي جبة وقميصا مال چوغه او قمیص پوښ کا د خلک چوغه او قمیص پخې ګنډي د چون کې دا په دغه طبخه په صحبت کې واقع شنه د دې تعبیر طبخه سره وکړه ورنه ځل خيتو لي جبة وقميصا په مانو رسیدي او بل د مجازن مثال غصبغه الله ومن احسن من الله صبغه چې دا نسوارا او د هغه قول په جواب کې راغلی دی نو اغل ته کې د صبغه ذکر نو الله هم د صبغه ذکر وکړو دا کوم خبره کوم چې دا دوباره راځي دا تاسو ته یاد دي ښا نو یا خدا مشاکلتن او دویم جوابدار
چې دا حقیقت باندې بنا دی، حقیقت باندې. نو حقیقتا دا سره حدیث کې را دی، حضور پاک فرمایي او د ابن عباس روایت چې د قیامت پر جهنميانو ته جهنم ته شابه، نو د جنت دروازه به کولا وکړي شي، یو جنتی ته به وای راشه راشه حلم حلم، نو چې دې څنګه راشي نو ډایرکټ به دروازه بند کړي شي. نو دا هغه دوکه چې دې سره وکړي شو، حقیقت باندې بنا ده. تاسو پوه شئ. او یا په دنیا کې الله تعالی په احکامات د مسلمانانو جاری کړل، جهاد ور سره مسلمانان نه کوي، غنیمت کې ور حصہ ور کوي، او وینا او مال جان ټول محفوظ دي، او چې کله مړ شي نو د کافرانو عذاب به شروع شي. نو دا عمل د دوکې دی. د دنیا کې وسره یو معاملہ قبر کې بل شو، یخادعون الله دای دوک ور کوي الله تعالی تا والذین آمنو هغه کسانو ته چې ایمان وروړل دي، وما يخدعون دای دوک نه کوي الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره، وما يشعرون او دای نه پويږي ان خداعهم لانفسهم، ان خداعهم لانفسهم چې دا دوکا دا زمونږ د خپل ځان سره ده، په دې پوهیږي نه. نو دا دې ځان سره دوکه ځکه کوي چې دا وبال د دوکې عمدې ته راجع دی. وبال د دوکې نه یا په دنیا کې، نو په دنیا کې ورته وبال د دوکې راجع دی بل استدراج، ما وې مهلت الله ورکړي، او یا باطلاع النبي والمؤمنين على اسرارهم چې الله تعالی د دې هغه رازونه ښکار کړل پیغمبر ته او مؤمنانو ته، نو دا هغه دوکه ده. او په آخرت کې چې کله د دې د مؤمنانو مس کې پرده وخلش. او شعور ویل کېږي علم بدیهی حاصل بالحواس، علم بدیهی حاصل بالحواس، وما يشعرون دین پویږي فی قلوبهم پزړونو د دې کې مرضونه شک و نفاق، شک او منافقت ته. نو مرض څه ته وایي؟ المرض الضعف والخروج من الاعتدال، الضعف والخروج من الاعتدال دې ته وایي مرض. فی قلوبهم مرض پزړونو د دې کې بیماری ده، خدا شک او نفاق ته مراد دی چې دا روحاني بیماری ده. فزادهم الله مرضا، نو دا خو یا اخبار دی، زیاد بکی اللہ تعالی مرضن بیماری د دوی، او یا دا بددعا دا زیاد تی کی اللہ تعالی بیماری د دوی. ولهم او د دوی د پارا عذاب علیم مولم، عذاب دردناک دے، درد ورکونکے، بما کانو یکذبون. نو دا کانا چې په مضارع داخل شي نو دې ته سوی ماضی استمراری، او دوی ماضی قریب، ماضی قریب سے ته وای چې قد په داخل شي، او بل ماضی بعید ده چې په ماضی کانه داخل شي، دې ماضی بعید، او با سببیه ده او ما مصدریه ده. نو بسبب کذبهم الدائم، بسبب کذبهم الدائم، په سبب د دې چې دوی به همیشه دروغ وي. او بل قرات ته یکذبون، په سبب د دې تکذیب دائمی سره. ا دې باندې نو د دې نه معلومه ده چې کذب دا ګناه ده، دروغ دا ګناه ده، ځکه دا الله تعالی سبب وګرځو د عذاب الیم د پاره، عذاب. او حدیث کې راځي د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت امام ترمذی نقل کړل ده، اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من متن ما جاء به. چې کله بندا دروغ وای نو یو میل د رحمت فرشته ته لری لاړ شي، ځکه د دې چې کومه کلمه دروغ وای د دې بدبوئی دومره ده چې فرشته ته نه او تخته ولاړ شي. د دې باندې پوهیږي. خو بعضی ځایونو کې بیا کذب دروغ مباح دي، بعضی ځایونو کې اگر چې بعضی علما وای هغه توریه مراد ده، خو لیکن چونکه حدیث کې کذب راغلی دی نو آل تجایز دی. لیس الکذاب من یصلح بین الناس، چې هغه سړی دروغجن نه دی چې د دوو کسانو منځ کې صلح کوي، نو یو ته دروغ وایي چې یاره هغه ستا صفت کوي او پلان کوي او دا بل ته د هغه دروغ، دا خیر دی. او دویمو په جنګ کې
او دریم خاون خزه ته دروغ ویل شي ځکه دا مخلوق بغیر د دروغ یقین وکړه دا رضا کی ته ته بدغه دروغ وای ها بما كانوا يكذبون دریم خاون خزه ته ولې ها بما كانوا يكذبون په سبب د دروغ ردوي واذا قيل لهم لا تفسدوا دا په ما كانوا يكذبون باندې عطف دی نو دا مال اندره بما كانوا يكذبون وبما اذا قيل لهم لا تفسدوا نو دا د عذاب دویم سبب او دویم علت دی او دې باندې پوښتنه واذا قيل لهم لا تفسدوا او کله چې ویل شي دوی تعالی تفسدوا فی الارض فساد مخوروي پزمکه کې ابن عباس وی چې د دې فساد نه مراد الکفر کفر ته مراد دی الفساد الكفر عند ابن عباس وقال مقاتل انه المعاصي چې د دې نه مراد عام ګناهونه دي صحیح او بعض علماوی چې د دې نه مراد الجلوس مع الكفار الجلوس او بعض علماوی چې د دې نه مراد افشاء اسرار المؤمنین چې دوی به د مؤمنانو رازونه کافرانو لوړل د کافرانو خبرې به دی ته کولې د دې مسکه به اختلاف پیدا کو نو دقه د افساد معنا نه دغه واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مخوروي پزمکه کې نه یا خو د ټول مکه مراد ده او یا ته مراد مدینه منوره ده او د تخصیص د مدینه زکه وکړو چې دا مبارک از مکه ده نو په ارزه کې فساد خورل ګناه ده خو په داسې برکتیز مکه کې بیا فساد کول دا نور ډېر لوی ګناه ده واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض فساد مخوروي پزمکه کې قالوا نو وای دی انما نحن مصلحون ور انما کلمه د حصر ده او نحن ضمیر فصل له او مصلحون دا اسم فاعل له او جمله اسمیه ده نو دا اگر تاکید در تاکید دے چې نه یو مگر مونږه اصلاح کوونکیو بین المؤمنین والکافرین مونږه اصلاح کوونکیو نو د دې دا عقل دومره معوف او بیمار دی چې دا خپل فساد ورته اصلاح کاری خپل فساد ورته اصلاح کاری الا نو الله جواب راولېګا الا خبردار نو دیس یو تاکید کړو انما او دغه رنگ نحن مصلحون الله الا خبردار کلمه تنبیه ان دبل هم ضمیر فصل او هم المفسدون دا دواړه تعریف دواړه معرفي هم دي الا خبردار انهم یقینا دا کافرون هم المفسدون هم دې فساد کوونکي دي ولکن لا يشعرون لیکن دې شعور نه لري نو دا فساد دا یو امر حسی دی نو ځکه دلته الله تعالی لا يشعرون وای او ورپسې رستو آیت کې د ایمان ذکر دی نو ایمان امر حسی نه دی نو ځکه الله تعالی د لا يعلمون تذکره وکړه الته علم راړه دلته شعور راړه اوس ته سوالو کې چې کم سړی فساد کوي او پته وتني نو دا خو ملامت نه دی ملامت خو هغه انسان دی چې باوجود د پوهې نه د فساد خوري دی باندې پوه نو الله چې وی ولکن لا يشعرون دای نه پوهیږي نه چې نه پوهیږي نه معذور نو دا هغه جواب داره چې کم انسان د قدرت د علم حاصلولو باوجود ځان نه پوهي نو دا ډیر مضموم دی دا هغه چانه چې هغه سره علم نه هغه سره علم نوی یا علم ورسره وي بلکې دا غنم سیوا دی چې باوجود د قدرت د علم نه حاصلې او ځان نه پوهي نو دا اسوء حالا من العالم دا اسوء حالا دی واذا قيل لهم امنوا نياخو ابن عباس وی لهم ضمیر راجع يهود تا او سو کوئی ابن مجاهد وی منافقین تا واذا قيل لهم امنوا او ام مفسرین وی چې دا خدای ځان لچ کله خپل مجلس کې ناس وي نو دا وای چې کما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء چې دا صحابه ته
صفی بیوقوف وی نو دا پخپلو مجالسو کې او تانوی سے بوینا دا اذا قیل لهم آمینو دا آمینو دی تخپل خلق وی دا ورته مسلمانان وی نو دا د کمزور مسلمانانو مخه ته دا خبرې کوي چې کله به قوت والا مسلمان ته مخه ته شنو حالت بیا چابلوسی کوله تملق به کو دی باندې پوښوي نو دا کمزور مسلمانانو مخه ته وی و اذا قيل لهم امنوا کله چې ویل شي دوی ته ایمان راړي کما امن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل دي الناس انسانانو نو د دینه مراد صحابه دي ابن عباس وی او دا آیت دلیل دی چې صحابه معیار حق دی صحابه معیار حق دی چې ستا ایمان الله تعالی ته مقبول دی چې کوم ایمان د صحابو د ایمان پشان دی وایي په نو دا معیار حق دی دا هغه پشان ایمان بلري او مقاتل وی عبد الله ابن سلام او يهودو کې چې کوم مسلمانان شو د دینه مراد هغه صحابه دي او بار کې جمهور صحابه د دینه مراد دي کما امن الناس لک څنګه ایمان راوړل ټول صحابه قالو نو وای دی انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما امن الصفها لک څنګه ایمان راوړل صفها جمع سفیه دا او صفه دا خفت العقل دوی دا عقل کمزوری بے عقلی او کم عقلتوب لک فقها چې جمع د فقيه دا دې باندې پوښ انؤمنو آیا مونږ ایمان راړو کما امن الصفها چې څنګه ایمان راوړل بیوقوفانو نعوذ بالله من ذلك نو دا بدی صحابه ته د دې نسبت به ورته کو دا دې باندې پوښ الا خبردار انهم هم الصفها چې یقینا امدا بیوقوفان دي دا لا ولكن لا يعلم لیکن پویګنا واذا لقوا الذين او کله چې د ملاو شي دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړل دي دلویو قوت والا مسلمانانو سره قالوا نوایدی آمنا مونږ ایمان راوړل دي واذا خلوا الى شياطينهم او کله چې د یوازې شي خلوت یوازې والے نو د خلو په سیله کې اعلان راځي دا اعلان چې سیله نو در انفردو دا نو دلته صنعت تضمین شوی دی صنعت تضمین پیژنې څه ته وایي نه یو معنا لغوي ده چیزې را بغل گرفتن او بل معنا اصطلاحي ده چې په کلام کې د دوو فعلونو معنا مراد وي د یو سیله راځي د بل د چې د کم سیله راځي نو هغه فعل نه ذکر کې سیله ولا ذکر کې او چې د کم ناراضي هغه فعل ولا ذکر کې نو یا خدا خلو په معنا د انفردو والا صحیح او یا منفردین حال و ترو باسن و اذا خلو انفردو کله چې आवाज شي دی الا شیاطینهم مع شیاطینهم د خپل شیطانانو سردارانو سره نو دیته شیطان زکوي چې دغه سرداران او مشران دا د شیطان هغه ډیوټه والو شیطان د ضرورت نو ځکه چې کم کار د شیطانو نو بس هغه دی په اعلی طریقې سره کو نو ځکه ورته شیطان وي چې نه په خپل د خیر کار کې او بلم د خیر نه منع کې نو خدای ته شیطان وایي وایي واذا خلوا الى شياطينهم او کله چې به आवाज شدوي الى شياطينهم قل شیطانانو سردارانو ترا قالوا ويل بيننا معكم في الدين ممتاز سره یو په دین کې انما نحن مستهزئون یو مگر مونږه ټوکې کوونکې یو بهم د دې مسلمانانو سره باظهار الايمان باظهار الايمان نو اوس مخکم الله تعالی د دې د حال ذکر کړ چې قالوا انؤمن كما امن الصفا دلته بیا راړه واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن تکرار نشتا ځکه چې آلته مقصود دی ایمان نراړل دی او دلته مقصود عمل دی یعنی مونږ په ایمان کې هغه سره نه یو او مونږ په عمل کې دی سره نه یو الله یستهزئ بهم الله تعالی وټوکې کوي دی پسې ټوکې بکئی نه یا خدا رچې یجازیهم باستهزائهم الله تعالی و بدل ور کوي دیتا د ټوکو د دوی او حسن بصری وی ان الله یظهر علی المؤمنین نفاقهم ان الله یظهر علی المؤمنین نفاقهم
چې الله تعالی بخکارا کوي مؤمنانو ته د دې منافقت، نو دا هغه استهزاء ده. او سو کوئی دا په حقیقت محمول دی چې آخرت کې به دا پولیس رات باندې دی روان وي، نو مسلمانان به تینا مخ کې لاړ شي. صحیح ده؟ نو دی به مسلمانانو ته وایي چې ودرېږئ، مونږ ستاسو د رڼا کې سفر کوو. نو مسلمانان به ورته وایي چې دا خو وروستو میلاویږي. څنګه دی چې تاسو شاته ورشئ فلتمسوا نورا، نو څنګه ورپسې فضرب بینهم بسور له باب، نو چې دی څنګه شاته وګوري نو د دی او د شا پاغي کې به دیوال ووهلی شي. نو دا هغه استهزاء ده چې قیامت کې به ورسره کوي. یا دغه استهزاء چې دا جنت ته به راولي ور به بندوي. اوس دا یستهزئو د دې نسبت شوی دی الله تعالی ته، دا زمونږ په حقیقتا دی، ځکه اصل په اسناد کې حقیقت دی ما لم یکن قرینه بخلافه، تر څو چې قرینه په خلاف نه وي موجود. نو او معتزله وایي دا اسناد مجازي دی، ځکه هغه خلق د قبیح قبیح غني، خلق د قبیح، نو د قبیح خالق هغه بنده غني. دې باندې پوي الله تعالی ته نسبت نه کوي. اوس دلته د استهزاء نسبت الله ته شوی دی، خدا صفت د الله نه دی. نو الله باندې د مستهزئ اطلاق ار منسوب الی الله، دا صفت د الله نه وي. ار منسوب الی الله صفت د الله نه وي. په افعالو کې توسع وي، افعالو کې سي، او په صفاتو کې تزیق وي، هغه کې تنګي وي. نو یو چیز چې د الله تعالی صفت جوړيږي، نو یا به ال جوړيږي چې د پنس قطعي کې وارد وي، پنس او یا په هغه باندې اجماع وي. نو ال بده د الله تعالی صفت او اسم وي، ځکه اسماء د الله توقیفي دي، اسماء د الله. نو ار منسوب الى الله صفت د الله تعالی نه. الله الله تعالی یستهزئ بهم، تو کې کوي دی پسې ويمدهم، نو د دې مد یمد مدن د دې یو معنی د زیادت ويزيدهم، او بل معنی د امهال ويمهلهم. دیوانه پوښي نو یو معنی د زیادت او د امد یمد امدادن، د دې معنی هم د زیادت. خو بیا فرق د دواړو مسکیدارې چې د مد د نصرنا د دې اکثر استعمال کیږي په زیادت الشر کې، په زیادت او د امد دا استعمال کیږي اکثر په زیادت الخير کې، په زیادت امدکم بما تعلمون، امدکم بانعام وبنین. دا د وعد یعدو او عد یعد مخالف دی. ګوره دلته مجرد زیادت الشر او مزید زیادت الخير، آلته مجرد وعد دی د خیر، او اوعد یوعد ایعاد، هغه وعد د شر دمکی ده الټ وای. او بعض علما وای چې فرق پکې داره چې مد هغه زیادت ته وای چې دا د هم جنس نه، او امد یمد امدادن هغه زیادت ته چې د خلاف جنس نه. بار کې د دوه فرقونه دي. ويمدهم او سوا کې الله تعالی دا منافقان فی طغیانهم پسر کشیخ پلکی یعمهون یتحیرون، په داسې حال کې چې حیران او سرګردان وي. نعمها دا د عقل لوندوالی ته وي، لکه عمیا چې د سترګو لوندوالی ته وي. او چې کله عقل لوند شي نو انسان حیران او سرګرداني چې وسوکم. اولئک الذین دا آغا کسان دی اشتروا الضلالت بالهدى چې وای غست گمراهی په بدل د هدایت کې. نو اوس د شرا سره چې کم ځای کې بارش، نو دا پس داخلي پس سمن داخلي، نو معنا دا ده چې د هدایت ورک او گمراهی واغست، حالانکه د سره خو هدایت ورکو. نو یا خود دین مراد فطری هدایت ته، فطری کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. نو هغه فطری هدایت هغه ورک او داغه په مقابله کې گمراهی واغستا، هغه مقابله کې گمراهی واغستا. او سو کوئی چې نه دا اشتراو په معنا د استبدلو سره ده،
ځکه شرا کې استبدال وی کې نه سمنور کې مبيعه والے او یا په معنا ده اختارو سره ده اختار الكفر بالایمان د کفر غره په بدل د ایمان کې فما ربحت تجارتهم نو ګټو نکړه تجارت د دوی ما ربحو فی تجارتهم دای ګټو نکړه په خپل تجارت کې نو اوس وګوره دلته کې شرا ذکر شو شرا نو دا شرا تشبیه ورکړه شو د دې د عمل چې دې د کفر ورکی په بدل د هدایت کې نو د دې تشبیه ورکړه شو د هغه کسره چې د سمن په مقابله کې مبيعه اخلي نو دې ته تشبیه مرکب تشبیه چې په مشبہ کې یو څو امور وي مشبہ به کې یو څو امور وي نو مشبہ وګوره یو دې گمراهي بل دې هدایت بل دې انسان گمراهي غوړه کول په بدل د هدایت کې او په جانب د مشبہ به کې یو څو امور دي یو دې سمن یو دې مبيعه یو دې سمن په مقابله کې مبيعه اغستل نو د دې امور تشبیه ورکړل شو د امور سره دا تشبیه مرکب دی باندې پوښوي نو دا شرا مشبہ به دا اختیار مشبہ دی او چې کله استعاره په افعالو کې جاری شي دته استعاره تبعیه استعاره تبعیه او چې مصدر کې جاری شي نو دته استعاره اصلیه مشتقات او مشتق منه کې خبره زين تر نو ذکر د مشبہ به دی او مراد د مشبہ دا نو دا کوم یو ده مشبہ به ذکر ده تصریحیه ده مصرحه ده تصریح شوی ده مشبہ وی رأيت اسدا فی الحمام یا رأيت اسدا يتكلم ما زمره ولید چې خبره کوله نو ذکر ده مشبہ به ده مراد ته مشبہ رجل شجاع مراد ده دا مصرحه ده بیا د شرا سره د مشبہ به سره مناسب ده ربحه مناسب ده ربحا نو د مشبہ به مناسباتو کې یو مناسب ذکر کا دا کوم یو ده ترشیحیه ده دا څه شی ده او چې لازم ذکر کې مخیله او تخیلیه او چې ذکر د مشبہ وی مراد مشبہ وی مکنیه ده دا یاد ساتي او دلته کې د ربح نسبت او اسناد تجارت توش نو دې ته مجاز عقلی یو د حقیقت عقلیه یو د مجازي عقلی نو څوک به تعریف وکي حقیقت عقلیه اسناد الفعل او ما او معناه الى ما هو له عند المتكلم في الزائد دا غسل مختصر ویل سره بلا یادول غواړي نو چې کله د فعل یا د معنا د فعل اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ د دې نسبتو کې ما هو له تا ما هو یعنی هغه شی ته چې کوم شی د پاره د فعل ثابت وي کوم شی د پاره د فعل په عقیده متکلم کې هم او په نفس الامر کې هم نو چې دا فعل د کوم شی د پاره ثابت ته د متکلم په نظم او واقع نفس الامر کې هم او تا د فعل نسبت دته وکړو دته حقیقت عقلیه لکه انبت الله البقلا انبت الله چې دا مسلمان وي نو د انبات نسبت الله ته وشکه نو د متکلم عقیدوم دا چې انبات د چا کار دی د الله او په حقیقت او واقع کې د الله کار نو دته وي حقیقت عقلیه او چې نو د فعل چې معلوم وي نو د ما هو له فاعل دی او چې فعل مجهول وي مبني للمفعول نو بیا ما هو له مفعول دی نه به فاعل دی او چې کله د فعل نسبت غیر ما هو له توش نو دته اسناد مجازي لکه انبت الربيع البقلا انبت الربيع البقلا نو ربيع موسم بهار دا د انبات ما هو له نه دی غیر ما هو له دی صحیح شو اشاب الصغيره وافنى الكبيره كر الغداه ومر العشيه دا تاسو ولته شعر ویلې دی وای معصوم ځوان ک بوډه فنا ک سو د زمانه تلو راتلو نو دا زمانه کوي کنه دا الله کوي غیر ما هو له توش نو دا مجاز عقلی دی نو دا مجاز عقلی دی ښا ذکر ربح دا صفت د انسان دی ګټه دی کوي تجارت ګټه نه کوي هم په عرف کې دا یره وی کاروبار ولا دوره ګټه وکړه دکان ولا دوره وګټلې دا هغه نسبت مجازي دی
فما ربحت تجارتهم ګټو نکړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او ندی دی هدایت مندون کې یعنی ندی دی لار مندون کې الى طرق التجاره هدایت بالمعنى المصطلح نه ده مراد چې ندی دی لار مندون کې طرق تجارت تا لتزييعهم راس المال ذکر تجارت نه مقصد اگر رأس المال محفوظ ساتل وي ربح حاصلول وي نو ګټه خو په ځای پرې ده د رأس المال لم لاسو وینځه او هو الهدايه چغه هدایت ده نو د سر رأس المال سرمایه بایله ګټه خو ګورو وما كانوا مهتدين او ندی د لار منتون کې طرق تجارت تا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نو دا اوس دو مثالونه بیانېږي نو جمهور مفسرین وایي چې دا دواړه د منافقانو دي دا دواړه خو بیا تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې یو منافق هغه دی چې د په خپل کفر کې انتهایی سخت وي نو دا لومبنی مثال داغه دی او دا دویم مثال دا د هغه منافق دی چې کله کله حقانیت د اسلام زړه ترازی او کله کله میلان کوي اسلام طرف ته دا د هغه کافر دی صحیح خو دواړه د منافقانو دي نو دا یو مع حضور النبي او دا دویم مع نزول القرآن او مولانا حسین علی رحمه الله وی چې دا لومبنی مثال د کافر مجاهر دی او دا دویم مثال دا د منافق دی دې باندې پوښ نو اوس د مولانا حسین علی رحمه الله توجیه راواله چې دا هغه څنګه لګی نو هغه وایي چې مثلهم دا کافر مجاهر مثال او دا دوی ورپسې چې او کسوی من السمار روان دي نو دا منافق مثال دی نو د کافر مجاهر مثال حاصل دی چې د دې کافرانو مثال د هغه کس دی چې هغه روان وي په تور شپه کې په یو دشت او بیابان کې او د آلته ځان ته اور بلکی دې د پاره چې ماته لار ښکار شي او زه په سفر وکم ناصاف الله تعالی تیز سیله راوستا د اورې ملک نو دې پتیرو کې پاتې شو حیران او سرګردانه نو یو تیار د شپې و بل تیار د ځنګل و بل تیار د طوفان او د باران شو نو دې حیران او سرګردانه پاتې دغه رنګي الله تعالی مکی ته پیغمبر راولېګو چې کله دې پیغمبر په مکه مکرمه کې هغه دیوا د اسلام او ایمان والا رڼا بل کړه نو دې خلکو فزاید دي چې ایمان وروړي نو ایمان رانړو انکار وکړو د مدینه منوره خلک رالل هغه ایمان قبول کو الله تعالی ته د رشد او د هدایت د ایمان داړي و بوت ل مدینه منوره ته د په هغه تیرو کې واپس پاتې شو ا دې باندې پوښوي نو دا مثال لې نو هغه وایي چې دا الذي دا لفظن مفرد کله کله دا لفظن جمع لکه بل ځای کې الله فرمایي او الطفل څنګه نه بل ځای یو ځای کې الذي راغله او هغه جمع ده نو کله کله دا لفظن جمع راځي نو دا جمع ده او لفظن جمع ده لفظن مفرد ده معنا مفرد ده جمع تعویل تجت نشته دغه شوایا استوقد نارن کې د ضمیر د مفرد راځي نو وې دین رستو عبارت محذوف دی وهناك رجال قاعدون اوس تنوین سے دا عبارت نه درو باسله خو توجیه هم دک څه کړي دا وهناك رجال قاعدون تنوین سے وایي چې عموما د اور بیان کې وی یو خو بیا ګرمایي د پاره ډیر خلک راجم شي نو اوس فلما اضاءت ما حوله هو ضمیر الذي مفرد راجره ذهب الله بنورهم نو دا هغه حسین علی رحمه الله وی چې دا کوم عبارت مقدر د رجال نو دایم ضمیر هغه تراجره او تنوین سے بوینا چې کله اور بل نو عموما کسان ډیر راشي ځان ګرمي ورسره نو دا هغه تراجره او ترکهم فی ظلمات لا یبصرون داوم جملا داوم دک وجنه جمع راغلی دا نو یا خو د رجال تراجره چې کوم مقدر دی یا ردی وجنه چې د اور بلولو نه بعد نور کسان هم راشي نو ضمیر د جمع راځي او دې باندې پوه دا خو ردی توجیه شو او عام مفسرین وای چې ندار منافقانو حال دی مع حضور النبي د پیغمبر علی السلام د حضور سره چې دا منافقان مدینه منوره کې د پیغمبر علی السلام سره اوسېدل
نو پیغمبر علیہ السلام رڼا بلکړې وا د رشد او د هدایت او د ایمان دای د هغه رڼا نه فائدہ اغستا او چې کله په دې باندې مرګ راغی او مړ شو الله تعالی ته د رشد او د هدایت د رڼا پاتې کړه د قبرونو کې پتیرو کې پاتې شو او شوی دا مطلب دی مثلهم او بیا د عام مفسرین وی چې الذي لفظا مفرد دی او معنا جمع ده نو چې دا کم ضمائر د مفرد دی دا لفظ تراجیری دی کې د لفظ رعایت شوی دی او چې کم ځای کې ضمائر د جمع دي نو الته د معنا رعایت شوی دی مثلهم مثل نو دا په معنا د یو په معنا د متل راځي عام طور باندې عام طور متل سره او دویم په معنا د القصه العجيبه القصه العجيبه او کله کله په معنا د حال مرضی حالهم حال د منافقانو کمثل الذي پشان د حالت دا انسان د استوقد نارن د استوقد په معنا د اوقد سره چې بلک اور فلما اضاءت نو دا اضاءت دا لازمی امراضی او دا متعدی امراضی کدا متعدیش نو ضمیر راځي د نار تا او نار څه ته وای جوهر مضیء جوهر دا هغه جوهر دی چې رڼا ورکون کې هغه ته وای نار بیا په دینار کې دو صفات یو صفت د احراق چې د سوزول کوي او دویم صفت د اشراق چې د رڼا ور کوي یا خو کړه پردو چته کلر شو کې نشم استوقد نار نو چې دا کله متعدیش نبی ضمیر راځي رچاتا نار تا نو انار مؤنث سماعی دی فلما اضاءت نو ارکل چې روخانه کدي اور ما حوله ماحول ده مونږ ماحول وکنو ماحول مان چار چا پیرا ځای غیر چا پیرا او کدا لازمیش نو بیا په اعتراض واردېږي چې ما موصوله ده حوله دا خو ظرف دی په اعتبار د متعلق سره بدا سیله جوړ شي نو دا خو ما مذکر دی وای نو ازاعت مؤنث ولري نو دا په اعتبار د امکنه سره ازاعت مؤنث ته په اعتبار د امکنه سره فلما اضاءت ارکل چروخان شو ما حوله غیر چا پر زایون د دې اور بلون کنا ذهب الله بنورهم نو دا بار تعدیه د پاره ده بوتل الله تعالی رڼا د دوی تاسو معنا باندې کې چې بوتل لوکړل الله تعالی پر رڼا د دوی ځکه چې دا بعد وجنه دا فعل متعدی شوی دی نو د متعدی معنی وکا بوتل الله تعالی بنورهم رڼا د دوی دا سنوي بنارهم ولې ځکه نار کې یو احراق وی بل اشراق وی نو هغه مقصد اشراق لري کول دی احراق خدای له پکار دی وایي به نو ځکه نور وی او دا سونه بزوئهم دا ازاعت سره مناسب سو بزوئهم نو بزوئهم نه وی بنورهم وی نو دا هغه وجه دا چې دا زو دا سیوا رڼا ته وی نو که بزوئهم ویلې نو دا وهم به پیدا کېدو چې هغه زیات رڼا ختم کړه الله لګه جوړ پاتې ده حالانکه لګه هم پاتې نه و نو ځکه بنورهم وی او دې باندې پوښوي ذهب الله بنورهم بوت الله تعالی رڼا د دوی وترکهم او پر خود الله تعالی دوی فی ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې نه دي لیدونکي اوس د لا یبصرون فعل د مفعول الله تعالی ذکر نه کو لازمی کو متعدی په منزله ده لازمی شو نو دا مبالغتن چې د دین د ابصار دا فعل د سره متحقق نه دی د سره لیدل کول نشي لا یبصرون په داسې حال کې چې نشي کول لیدل دوی سمون هم سمون دای کان دي اسم جمع ده بکمون ابکم ګونګیان دي عميون اعما اوړاند دي دیړاند دي فهم لا يرجعون نو ندي دی واپس کی دونکي عن ضلالاتهم ونفاقهم د خپل گمراهو او د خپل منافقتنا د دین واپس کی دونکي نه دي او کسویب من السماء دا دویم مثال دی او دا دویم مثال بالاتفاق دار منافقانو دی نو بیا مع نزول القرآن نو دلتا سویب دا دی اصل کی سویبن فیعلن صوبن اصل کی دی ماده سره سواد واو با نو دا صوب
دام باران ته وای مقامات کې دا لفظ استعمال شوی دی نو صیب بیا پکې سیدون قاعده ولګیدا واو یش یا کې مدغم شو نو صیب ډیر باران ته وای صیب څه ته وای ډیر باران ته وای او مطر دا هغه باران ته وای چې دا عام باران ته غیث هغه باران ته وای چې دا سوکړې نه باد وي سوکړې نه باد راشي نو دې کې د اسلام تشبیه ورکړې شوی در باران سره دا اسلام دا څه دی لکه باران اوس په اسلام کې مصائب راځي تکالیف راځي انعامات راځي درې شیونه وایي په نو د اسلام مصائب د دې تشبیه ورکړې ده د ظلمات سره سره ظلمات سره او دویم نمبر تکالیف د جهاد نو د هغه تشبیه ورکړې ده رعد سره او انعامات د جهاد په نتیجه کې د دې تشبیه ورکړې ده د برق سره د برق سره وایي دی باندې نو د دې منافقانو مثال د قران د نزول په ټیم کې دا سده لکه تیز باران والا لکه تیز باران وی پاگی کے سکسان وی نو دی سفر کے پلار روان وی او پا آغا باران کے بریخنام وی پا آغا باران کے گلزارم وی پا آغا باران کے تیاریم وی یو تیار د شپې بل تیار د باران بل تیار د وریز نو دک مسافر دا باران والا چې باران لک په مزش نو روان شي او چې بیا جوړ نو بیا ودرېږي نو دی تردد او حیرانتیا کې دي دک سے دا منافقان تردد او حیرانتیا کې دي چې کله د اسلام خوبي وویني او یاره مسلمانېږو غنیمتونه وویني وای مسلمانېږو او چې کله د جهاد اعلان وشي سخت او تکلیف راځي نو بیا رستو کېږي نو چې څنګه دغه باران والا مترددین دي دک سے دا منافقان مترددین دي اوس په تشبیه پوه شوئ د قرآن دا امثال ګور ډیر مشکل وي او کصیب من السماء او کاصحاب سیب یا مثال د دوی پشان د هغه باران والو دی من السماء د برنا نه یا خو السماء د دینه مراد دی السحاب نو اسمان ته مراد ته وریځ وا نو وریځ ته السماء وي د دوه وجونه یو د دی وجنا عرب وی کل ما علاکا فهو سماکا نو دا وریزم برلا نو ذکر ورطا اسمان وی تاسو خبر بانی پوشوی او دویم بعضی سائنسدانان وی چې اصل کې دا باران چې وریږي نو دا د وریز نه وریږي او سبب د باران دا وی چې دا نور په دریاب باندې اولګي نو دریاب بخاراتو کې بدل شي او دک بخارات بروخي جو وریز ہوتا نو بیا د باران په شکل کې په مختلفو علاقو باندې وریږي نو چونکه د باران سبب نور دی او نور خو اسمان کې دی نو ذکر د باران سره ذکر د السما کیږي او دی باندې پوښي خو امام مظهری وای چې دا خو د فلسفو د ساينسدانانو قول له ظاهر قران کې الله وای من السما نو دې کې سبعد نشتا چې دا د اسمان نه دی نو یا خدا د اسمان نو وریزو ترازی بیا د وریزو ناراضي ممتزمه کې تا دغه سره وریږي او بیا هغه سره روایت نقل کړي دي ابن حبان د حسن بصری رحمه الله روایت نقل کړي دي چې داغه نه تاسو کړی شو عن المطر د باران بارکه چې امن السماء امن السحاب چې دا د اسمان نه وریږي او کده وریزنا نو قال حسن بصری وی من السماء دا د اسمان نه وریږي انما السحاب علم چې دا وریز خو یو علامت ده د باران وریدو دی باندې پوښ او دغه رنګ ابن ابي حاتم د خالد ابن معدان روایت نقل کړی دی هغه وی المطر يخرج من تحت العرش دا د عرش د لاندې نه راوځي فينزل من سماء الى سماء د یو اسمان نه بل ترازی د بل نه بل ترازی حتى يجتمع في موضع حتى چې یو ځای کې جمع شي يقال له الاسرم ظفر دې ځای نه سم کې يقال له الاسرم چې هغه ځای ته اسرم وي نو فيجيء السحاب السود
نو تور وریځ راشي فیدخلوا نو دا باران دا هغه ته داخل شي فیشربو نو دې داسې اړی را اړی فیسوقه الله حيث شاء نو کوم ځای ته چې د الله خو خیالته بوزي بیا نو دې موي چې باران وریږي د اسمان نه. بل روایت د اکرامه ده ابن حبان کې ده ابن ابي حاتم هم نقل کړل دی هغه ينزل المطر من السماء السابعه دا د اوم اسمان نه نازلېږي. دا روایت امام مظهری نقل کړی دی او داغه اعلان هم دی ته چې دا اسمان نه وریږي د وریځ نه او کسویب من السماء مثال د کافرانو پشان د باران د پشان د هغه باران والو دی من السماء د اسمان نه فيه نو یا خو زمير راځي دی السویبتا فيه پدغه باران کې او سو کوئی چې السما تراجه دی پدغه اسمان کې خراجح دار السویب پدغه باران کې ظلمات تریوي یو ظلمت المطر وظلمت الليل وظلمت السحاب دا درې تریوي ظلمت المطر ظلمت الليل وظلمت السحاب دا درې تریوي نو ظلمات نه مراد د غدري وړه تیری دي ظلمات تیری دي ورعدن او غلزار دي رعد نو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمای الرعد صوت ملک یزجر السحاب دا د هغه فرشتي आवाज دی چې دا وریځ شړی نو دا رعد دغه توي وبرق برخنا یجعلون غرزوی دا کافران منافقان اصابعهم نو دا ذکر د کل دی او مراد ته جز دی دم د مجاز عقلی هغه سړي رستو علاقو کې او علاقه ده مجاز اناملهم ذکر ټول غوته خو کې نزي بند مراد دی یجعلون کی دی اصابعهم غت خپل فی اذانهم خپل غوګونو کې من الصواعق د وجه د یری د تندرنا د دې صاعقتون جمع تندر ته وي خو کله کله د صاعق اطلاق په مرګم کیږي فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله کا څنګه دی لغ پکته نو الدا د صاعق نه مراد موت ته خودل ته نه مراد تندر دی من الصواعق د وجه من اجلیه دی د وجه د یری د تندرنا حذر الموت د وجه د یری د مرګنا د مفعول له دی الموت فساد بنیت الحيوان الموت فساد بنیت د حیوان د جوسی فساد دیته وي مرګ والله الله تعالی محیط بالکافرین احاطه کوونکې دی راګرونکې دی کافرانو لرا علما وقدرتا یکاد البرق قریب ده چې دا برېښنا یختف او تختوي الخطف الاخذ بسرعه الاخذ اوچک لینا تختول جلته سره یختفو چې او تختوي ابصارهم نظرونه د دوی کلما اضواء لهم مسلکا هر کله چې دا باران او روخانه کی دیتا دا برېښنا اضواء هر کله چې روخانه کی دا برېښنا لهم دیتا مسلکا یو لار مشو فی المسلک نو دی زی په دغه لار کې و اذا ازلم علیهم او کله چې تیار شي په دوی باندې قاموا وقفوا نو ادریږي نو څنګه دا خلک تردد کړي دک سے دا منافقان تردد کرے ولو شاء الله کچره غوخته وی الله تعالی لو د مزید پر راضی لذهب بسمعهم وابصارهم نبوتل به قوت داوره دور دوی قوت دل دوی نو دا لو شاء الله دا مقدم لذهب بسمعهم وابصارهم دا تالی او دا مقدم او تالی او زیکا نو دا صغرا دا نو کبرا کې بته استثناء کې نو استثناء د نقیض تالیو کا نتیجه بروزی د نقیض مقدم د نقیض مقدمو کې استثناء نقیض تالی براشي لکنه لم یشاء لیکن الله نه د غوخته داسې نو لما ذهب بسمعهم وابصارهم نو الله ردی قوت داوردو او قوت دلیدو نه ختم کړي از پوښي د تکم قیاس وي قیاس استثنائی وتوي او
دا کومه قضیه ده؟ لو شاء الله لذهب بسمعهم. ها دا کوم یو دا متصله ده. نو په دې کې دو صورتونه نتیجه ورکړي چې استثناء د عین تعلیو کې نتیجه د عین مقدم او استثناء د نقیض مقدمو کې نتیجه نقیض تعلیو ورکړي. دا نور دو منتج نه دي وایي. ها نو محملم ټیک ده خو محمله خو به سکه ور داخلي بیا کنه څه خو به جوړیږي. ان الله بیشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پارشه قدرت لرونکي دی. نو دا شیء لغتن ما يصح ان يعلم ويخبر عنه. ما يصح ان يعلم ويخبر عنه چې مخبر عنه جوړیږي خبر ته ورکول دی ته وي شی. او بیا په عرف کې د دې اطلاق په یو څو معناګانو کیږي. نمبر اول موجود معدوم واجب ممکن په دې ټولو کله کله اطلاق کیږي چې کله دا شی اون ذکر شي د علیمون سره بیا ته مراد موجود معدوم واجب ممکن ټول وي. ان الله بكل شیء ځکه په صفت د علم کې عموم دی. په صفت د علم کې د دې تعلق موجود ممکن واجب ممتنع ټول سره راځي. او دویم نمبر کله کله صرف ممکن مراد وي چې کله دا قدیرون سره ذکر شي ځکه په صفت د قدرت کې شمول دی. د تعلق د صرف ممکنات سره د واجب او ممتنع سره نه وي. واجب او ممتنع سره نه وي. دریم هغه ممکن چې هغه موجود فی الذهن وي کله کله د شی نه مراد دا وي لکه لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. ته مو وایا لشیء دا هغه شی بارکه چې هغه ممکن دی او موجود دی په ذهن ستا کې. دلته دا معنی مراد. سلورم نمبر کله کله د شی اطلاق په هغه ممکن کیږي چې فی الحال معدوم وي. فی الحال لکه انما امرنا لشیء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. نو دلته شی ممکن معدوم دی. پنځم موجود خارجي باندې د شی اطلاق کیږي. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اي لم تكن موجودا خارجيا. لم تكن موجودا. ان الله بیشک الله تعالی علی کل شیء قدیر فارش قدرت لرونکي دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نور سبب بدي اوزي وقفو کېله موجود قد خلقتك من قبل ثم پیدا کړه به مخکې د دینه